أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة دا د قرآن کریم د ترتیب په اعتبار باندې اول سورت دی. په مکه مکرمه کې چې اول مکمل سورت را نازل شوی دی هغه د سورة الفاتحه ده، یعنی یا یو آیات یا دوه یا درې آیات هغه د دې څخه مخکې ځینې سورتونه نازل شوي دي لکه سورة مزمل او سورة مدثر. نو د ترتیب چې دا د قرآن کریم کوم ترتیب دی، نو په دغه ترتیب کې سورة الفاتحه یعنی الحمدلله دا اول سورت دی. او د نزول په اعتبار باندې پنځم سورت دی د سورة مدثر څخه وروسته را نازل شوی، خو چې کامل سورت را نازل شوی دی په مکه مکرمه کې اول واری هغه سورة فاتحه ده. سورة الفاتحه دا د قرآن کریم دا ترتیب چې څنګه اوس دی دا هغه ترتیب دی کوم ترتیب چې په لوح محفوظ کې وو. وجه د دې دا ده چې پر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې به څومره اندازه قرآن کریم را نازلې دی، نو پیغمبر علیه السلام به صحابه ته ویل چې دا پلاني آیات واخلي په پلاني صورت کې ولیکي او دا پلاني صورت د پلاني صورت څخه مخکې ولیکي او دا پلاني صورت د پلاني صورت څخه وروسته ولیکي. خو چون کې د ضرورت مطابق قرآن کریم را نازلې دی، نو د ضرورت په خاطر باندې به په نزول کې تغییر او تبديل راتلی، او ترتیب جوړ کول کې دی په ترتیب کې به تغییر او تبديل نه راتلی. د دې یو مثال داسې علما بیانوي، لکه یو څوک چې ولاړ شي ډاکټري شروع کی، نو د اول د واره د سر علاج زده کی، بیا ورسته د سترګو علاج زده کی، او بیا د لاسو د پښو علاج زده کی. نو خپل کلی تراشي، نو دته چې کم مریض راشي د هغه مریض علاج کی. کله لاسو مریض ورته راغلی نو دای دا نه کی چې ما خو اول د سر د کړی دی، اول به د سر علاج شروع کو، بیا به د سترګو د شروع کو، بیا به د لاسو پښو د شروع. نو لکه یو چې ضرورت پیشیږي بس د هغه علاج شروع کی، خو ترتیب په اصل کې هغه رقم وي. نو دا قرآن کریم اصل ترتیب یې دا دی، خو د ضرورت په خاطر باندې به داسې را نازلې دي. نن په سبق کې د سورة الفاتحه ترجمه کوو او د سورة الفاتحه معنا بیانو، او په دې صورت کې چې کوم مقاصد دي هغه مقاصد به. سورة الفاتحه دا مکی صورت دی او آیاتونه اولی، وهي 7 آیات و آیات ده، او مکه مکرمه کې را نازل شوی دی. او د هر صورت د شروع څخه مخکې موږ او تاسو 5 خبرې کوو. اول دغه صورت د مخکنی صورت سره رابط بیانو، چې دا صورت د مخکنی صورت سره رابط لري، ځکه د قرآن کریم ټول صورتونه یو د بل سره ارتباط لري او دا یو مستقله موضوع ده. پر دې باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي، حتی نظم درر روابط بین الآیات والسور دا باقاعده یو لوی تفسیر دی. یوازې دغه موضوع ډیره خاصه بللې ده چې د یو صورت د بل صورت سره روابط څنګه. دوهم د صورت دعوه بیانو چې په دې صورت کې کومه دعوه شوې ده او د دې صورت اساسي مسله هغه کومه مسله ده. او دریم بیا د دې صورت خلاصه بیانو چې په دې صورت کې مقصودی مسائل سودی او یا دا صورت پر 2 باب باندې تقسیم دي. او څلورم د دې صورت امتیازات بیانو چې دا صورت د نور صورتو څخه په کوم خبرو باندې جلا دي. او پنځم د دې صورت مشکلات بیانو چې په دې صورت کې کوم کلمات او کوم مسائل ګران مسائل دي. نو چون کې د سورۃ الفاتحه څخه مخکې بل صورت نشته، انو په دې خاطر باندې علما د سورۃ الفاتحه فضائل بیانې، د سورۃ الفاتحه فضائل دا بیانې او د سورۃ الفاتحه شان نزول بیانې. نو اول خو د سورۃ الفاتحه فضائل دا بیانو. اول د سورۃ الفاتحه د فضائل څخه دا دي چې په قرآن کریم کې چې څونه سورتونه دي د هیڅ یو سورت دغه ډیر نمونه نشته لکه څونه نمونه چې د دې سورت.
حتی چې امام سیوطي رحمه الله په الاتقان کې 25 نمونه د سورة فاتحه را نقل کړي او انعام الرحمن د مولانا عبدالجبار باجوړي په هغه کې یې 45 نمونه را نقل کړي. نو د یو شی زیات نمونه دا دلالت کوي پر دې باندې چې دغه شی دا ډېر عظیمه شی دی، ځکه چې نمونه کثرت د نمونو دا دلالت کوي پر عظمت د هغه شی باندې. په دې خاطر باندې نو د دې دونه ډېر نمونه دي. زه تاسو ته نمونه وایم په تفصیل باندې. اول نوم د دې سورۃ الفاتحه ده. سورۃ الفاتحه دې ته ځکه وایي چې دا د قران کریم شروع ور باندې کیږي او هر لمانځه په ابتدا کې ویل کیږي. دوم نوم د دې سورۃ شافیه ده، یعنی دا معنا چې د خلکو د فار شفا ده، چې څوک یې پر کوم مریض باندې وایي په اخلاص باندې الله به مریض ته شفا ورکړي. او دریم نوم د دې سورۃ کافیه ده چې دا سورۃ د دنیا او آخرت لپاره کافی دی. څلورم نوم د دې سورۃ رقیه ده، ځکه چې دا دم ور باندې کیږي، د دم سورۃ دی. نبی علیه السلام صحابه کرام یو ځای ولېږل چې په هغه کې ابو سعید خدری رضی الله عنه هم و. نو کله چې دوی هغه کلی ته ورغلل، هغه کلی خلکو دوی ته ډوډۍ ورنکړه. نو بیا د دې کلی خان لړم وخوړی، هغه ډېر فعذاب و. نو بیا یې دوی ته حال راولېږي چې په تاسو کې یو څوک شته چې موږ ته داسې یو دم یو شی ووایي او زموږ دا خان جوړ شي. بیا سعید خدری رضی الله عنه پر هغه باندې الحمدلله وواره وویل او هغه ته الله شفا ورکړه. بیا هغه تقریبا اویا تر اویا زیاتې سیرلیانې یا د ابزیه ورکړه. نو په دې خاطر دې ته سورۃ الرقیه وایي او دی وایي چې ماته دا نبی علیه السلام را ښودلی. دا د دې سورۃ څلورم نوم دی. پنځم د دې سورۃ نوم دی وافیه. وافیه په دې خاطر ورته وایي چې د ټول قران کریم مقاصد دا په دغه سورۃ کې راجمع شوي پوره کوونکی. او شپږم د دې سورۃ نوم واقعه ده. واقعه دا معنا ساتونکې، انسان د دې په وجه الله د جهنم د اور نه ساتي. اوم د دې سورۃ نوم دی الصلاة، ځکه چې دا د لمانځه هغه اهم رکن دی. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دا هغه چا لمونځ نشته چې الحمدلله ونه وایي، نو ځکه الحمدلله ته دا ته صلات هم وایي، سورۃ الصلاة. او دې ته سورۃ الحمد هم وایي، اتم نومې دی، ځکه چې په دې سره د الله حمد شروع کیږي، الحمدلله رب العالمین. او دا څنګه دې سورۃ ته سورۃ الکنز وایي چې دا د ټول علوم خزانه ده، کنز خزانه ته وایي. او لسم نومې دی سبع المثانی وتکراری شأن، لأنها 7 آیات تتکرر تکرارا، وایي ځکه چې دا 7 آیات ده او بار بار تکراریږي. یو لسم نومې القرآن العظیم دی چې د ټول قران کریم خلاصه او اساس دا په الحمدلله کې پروت دی. دا چې څنګه پروت دی پر دې باندې خبره کوو ان شاء الله. او اساس القرآن دا یو بل نوم دی. ډېر لسم نومې الکتاب یا القرآن دی، او اصل او اساس ته وایي. نور هم خورا ډېر نومونه دي، نو دغه نومونه به بس ان شاء الله کفایت کوي. په فضائل کې دارالقطنی کې یو حدیث را نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي انه لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور، چې دا داسې یو سورت دی چې نه په تورات کې او نه په انجیل کې او نه په زبور کې را نازل شوی، ولا في القرآن مثلها، او نه په قرآن کې بیا د دې بل مثل شته، یعنی دا یو سورت دی چې را نازل شوی. سعید ابن معلا رضی الله عنه څخه په صحیح بخاری کې ورته حدیث را نقل شوی دی. دی وايي ماته نبی علیه السلام ویل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، زبطاته یو سورت دروښیم چې دا په قران کریم کې ډیر عظیم سورت وي. نو بیا راته ویل چې الحمدلله رب العالمین هي 7 المثانی، دا او تکراری آیاتونه دي، والقرآن العظیم او د ټول قران عظیم خلاصه ده. ابو هريره رضی الله عنه
د ابی بن کعب رضی الله عنه څخه دا حدیث نقل کړي چې پیغمبر علیه السلام راته وویل الا اعلمک سورة ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. نو ایزه ته داسې یو سورت ونشم چې دا سورت دی نه په تورات کې نه په انجیل کې او نه په زبور کې را نازل شوی. نو بیا یو مسجد ته بوتلم او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په لمانځه کې ولاړ وو او هغه سورۃ الفاتحه ویل او راته ویل چې هغه دغه سورت. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم وایي والذي نفسي بيده زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما ساده هغه په قبضه کې ده ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. دا یو سورت دی چې نه په تورات کې نه په انجیل کې او نه په زبور کې او نه په قرآن کریم کې د دې په مثل بل کوم سورت را نازل شوی دی. انها سبع المثاني دا 7 مثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته دا هغه سورت دی چې ما ته راکړل شوی. امام بیهقی رحمه الله متوفى يوصل لس شعب الايمان. امام بیهقی رحمه الله په شعب الايمان کې د حسن بصری رحمه الله سره په صحیح سند سره نقل کړي چې هغه ویل انزل 104 كتب يوصل 4 کتابونه را نازل شوي دي ثم اودع علومها في 4 منها. بیا د دې یوصل 4 کتابونو علوم په 4 کتابو کې کښېښودل شول. التوراة منها التوراة والانجيل والزبور والفرقان. چې هغه علوم د داسلو کتابو په دا 4 کتابو کې چې تورات او انجیل او زبور او فرقان و په دې کې کښېښود. ثم اودع علوم المفصل. بیا دا ټول علوم راواخست شول په قران کریم کې کښېښودل شول او بیا دا ټول علوم راواخست شول په فاتحه الكتاب فالحمد لله کې کښېښودل. او من علم تفسيرها نو چا که د قران کریم تفسیر زده کوي کان کمن علم تفسیر جميع الكتب المنزله نو دا داسې سوله که د ټولو نازل شوو کتابونو تفسیر شي زده کوي. سورۃ الفاتحه دا یو ډیر عظیم سورت دی او په دې کې ټول قران کریم خلاصه پرته ده. اوس هغه وجوهات بیانوو چې د ټول قران کریم خلاصه دا څنګه په سورۃ فاتحه کې پرته ده. اوله وجه دا ده په قران مجید کې 2 مضامین بیانېږي. هغه ټول مضامین په سورۃ فاتحه کې اجمالاً ذکر شوي. اول علم الاصول دا د اصول علم هغه علم چې په هغه سره د الله عزوجل صفات او د الله ذات پیژندل کیږي. نو هغه علوم ته اشاره شوی ده په الحمدلله په لفظ کې الحمدلله رب العالمین په لفظ کې هغه ته اشاره شوی. دوم علم معرفة النبوت د نبوت پیژندنه د پیغمبر علیه السلام رسالت دې ته اشاره شوی ده په صراط الذین انعمت علیهم باندې. او دریم شی معرفة المعاد د آخرت پیژندل دي دې ته بیا اشاره شوی ده په مالک یوم الدین کې. او څلورم علم چې دی هغه علم العبادات دی چې موږ د عبادت څنګه کوو دې ته بیا اشاره شوی ده په ایاک نعبدو کې. او پنځم علم القصص والاخبار دی چې موږ ته د تیرو مخکنیو انبیاء واقعات راغلي دي دې ته بیا اشاره شوی ده په صراط الذین انعمت علیهم والضالین. نو یو خدای علوم چې دا بیانېږي دا ټول په الحمدلله کې موجود دي. دوه وجه امام غزالی رحمه الله بیان کړی ده په خپل تفسیر جواهر القرآن. هغه وایي چې قران کریم په کې لس علوم بیانېږي. یو معرفت الذات دی د ذات پیژندنه. دوم معرفت الصفات دی او دریم معرفت الافعال. څلورم معرفت المعاد او پنځم معرفت التزکیه او تحلیه او ذکر د نعمت د اولیاء او ذکر د غضب د اعداء او د دشمنان محاجت الكفار د کفار مقابله. دا ټول الله بیان کړی دي او احکام د فقهاو دې ټول ته اشاره په الحمدلله کې شوی. په الله الحمدلله رب العالمین کې ذات او صفات راغلي دي او په مالک یوم الدین کې د قیامت د ورځې خبره ده. په ایاک نعبدو کې د عبادت مسله ده. په ایاک نستعین کې د سوال مسله ده او په اهدنا الصراط المستقیم کې عبادت ته اشاره ده.
او فانعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کې د نیکانو او د ګمراهانو یادونه شوی. دا دوهمه وجه ده چې په ټول علوم د قران کریم دا په الحمدلله کې شته. درېمه وجه هغه دا ده چې په قران کریم کې عموما درې شیان بیان شوي. هغه یو د الله عزوجل سره تړلي احکام دي، یو د مخلوق سره تړلي احکام دي، او یو د مخلوق او الله تر مابین شریک احکام دي. نو د الحمدلله رب العالمین څخه نیولې بیا تر مالک یوم الدین پورې دا هغه احکام بیانې چې د الله د ذات سره اړه لري. او ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا هغه احکام دي چې د بنده او د الله سره شریک دي. او د اهدنا الصراط المستقیم څخه بیا هغه احکام دي چې دا د بنده سره دي. نو باقي دا درې سره قسم احکام په قران کریم کې چې راځي دا ټول بیان شوي. حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله عزوجل فرمایي چې کله زما بنده الحمدلله وایي نو دا الحمدلله زما او زما د بنده تر مابین ده. کله چې دی الحمدلله رب العالمین وایي وینو الله فرمایي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وایي. او کله چې دی وایي الرحمن الرحیم نو الله وایي زما بنده زما ثنا بیان کړ. او کله چې زما بنده وایي چې مالک یوم الدین نو الله وایي چې زما بنده زما بزرګي او لوی بیان کړ. او چې کله بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله وایي دا زما استاد مابین سره شریک ده. او چې کله بنده وایي اهدنا الصراط المستقیم نو الله وایي زما بنده چې ته د کوم شي غوښتنه کوې دا مزتاته درکوم. نو دا درېمه وجه ده چې دا ټول علوم دا په الحمدلله کې راغلي. څلورمه وجه دا ده قران کریم پر درو قسمو مسائل باندې مشتمل دي. اول اسماء او صفات د الله نومونه او د الله صفاتونه، دوم وعده او د عذاب وعیدونه، او دریم احکام. نو الله عزوجل دا درې سره قسمونه په الحمدلله کې جمع کړي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم در دې پوری صفات او اسماء راغلل. او بیا مالک یوم الدین د قیامت په ورځ د جزا او د سزا مسله ده. نو د وعده او د وعید خبره راغله. او دریم قسم هغه احکام دي چې هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین په دې سره راغله. پنځمه وجه دا ده چې آیاتونه د قران کریم دا په دوه قسم دي، یو عملی دي او یو علمی دي. علمی دا مطلب چې زده کړې پر تا لازمه ده، عمل نشي کولای ورباندې. او بل دا دي چې عمل پر تا لازم دي. نو در مالک یوم الدین پر هغه صفات بیان شوي دي چې ته به زده کوې، الله به پیژنې، د الله صفات به پیژنې، او وروسته به عمل کوې. او د ایاک نعبد و ایاک نستعین څخه بیا د دوامه طریقه دا روانه. شپږمه وجه دا ده چې قران کریم دا پر درو قسمو باندې مشتمل دي. اول الہیات یعنی د الله د ذات سره تړلي مسائل، او دوم نبوات، او دریم اوامر او نواهی. نو قران کریم کې دا درې سره بیان شوي. در الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر دې پورې د الله عزوجل سره تړلي مسائل، د الله د ذات سره تړلي مسائل بیانېږي. او د ایاک نعبد و ایاک نستعین کې بیا اوامر او نواهی دي. او دریم بیا احکام دي چې هغه نو اهدنا الصراط المستقیم د دې څخه بیا بیانېږي. ومه وجه دا ده چې قران کریم دا پر درو حصو باندې تقسیم دي. یو حصه قصې دي، بل حصه احکام دي، او بل حصه صفاتونه دي. دا قران کریم کې راځي. نو په سورته فاتحه کې دا درې سره قسمونه شته. اول ته اشاره شوې ده دا قصو ته په انعمت علیهم باندې، ځکه چې هغه خلک پر هغه انعام شوی دا او کسره نقل کیږي. او دوم هغه ته اشاره شوې ده چې دا احکام دي په ایاک نعبد و ایاک نستعین سره. او دریم ته اشاره شوې ده چې هغه صفاتونه دي الحمدلله رب العالمین تر یوم الدین. اتمه وجه دا د چې ټول علم په قران کریم کې او دا ټول په سورته فاتحه کې دا څنګه دي؟ هغه دا دي چې مقصودی امور په قران کریم کې دا څلور دي. اول الہیات د الله د ذات سره تړلي مسائل، دوم د آخرت سره مسائل، او دریم د نبوت مسله، او څلورم د الله د قدرت مسله. نو اول الہیات هغه مسله ده چې د الله د ذات سره تړلې ده چې هغه الحمدلله رب العالمین. دوم د
قیامت مسله ده چې هغه ته اشاره شوې ده په مالک یوم الدین سره. او دریم د الله د قدرت او د قضا مسله ده چې هغه ته اشاره شوې ده و اهدنا الصراط المستقیم سره. ولیک الله عز وجل چاته هدایت ونکي نو هغه د حق لار نشي پیدا کوي. او څلورم چې هغه د الله د قدرت یادونه ده هغه ته اشاره شوې ده ف ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. نهم وجه صاحب د کشاف دارا نقل کړی ده چې قران کریم کې مباحث دي بیانېږي هغه دریم بحث کیږي. یو ثنا او صفات بیانېږي او بل د الله امرونه بیانېږي او بل د الله عز وجل د طرفه بندگان د جنو کارو څخه منع کیږي. نو الحمدلله رب العالمین کې ثنا او صفات بیان شول په مالک یوم الدین کې د نواهی او د اوامر سزا بیان شول او په اهدنا الصراط المستقیم او دا غرانګه در پای پوری پدې کې انسانانو ته په دنیا کې پرسیل لاره باندې دخلو هغه د اوامر مطابق چلیدل او د نواهی او سزا نه ګرځول دا بیان شو. لسمه وجه قاضی بیضاوی رحمه الله را نقل کړی ده هغه وایي دا د قران علوم چې دي دا پر دوه قسمه باندې یو احکام نظریه دي. احکام نظریه دا معنی چې تبه زده کوي او یو احکام عملیه دي. د اولو احکام تعلق تر عقیدی پورې دي او د دوم احکام تعلق به تر عمل پورې. اوس یو عمل عقیده غواړي عمل نستبق مثلا د الله پر ذات ایمان دی دا ایمان دا په عقیده پورې اړه لري. نور الحمدلله رب العالمین پورې وای دا هغه احکام دي د قران کریم هغه احکام په دغه کې راغشتل شوی دي چې د عقیده پورې اړه لري او ورسته ټوله فاتحه دا د او اعمال سره اړه لري چې د عمل پورې اړه لري. نور هم ډیری وجوهات بیان شوی دي او بس په دغه باندې کفایت. یو بل وجه چې مولانا حسین علی رحمه الله بیان کړی دا هغه وجه ده چې قران کریم پر څلور حصو باندې تقسیم دي. اوله حصہ د الحمدلله څخه نیولې تر سورۃ الانعام پورې ده. په دې حصہ کې دا مسله بیانوي چې خالق لكل شيء هو الله چې د هر شي خالق هغه الله عز وجل. دومره حصہ د قران کریم دا د سورۃ الانعام څخه نیولې تر سورۃ الکهف پورې ده. په دې حصہ کې دا مسله بیانېږي چې مربي لكل شيء هو الله چې د هر شي تربیت چې کوي دا الله کوي. دا دوهم مسله. دریمه حصہ د قران کریم هغه د سورۃ کهف څخه نیولې تر سورۃ سبا پورې ده. نو په دې حصہ کې دا مسله بیانېږي چې مبارک فی کل شیء هو الله به هر شي کې چې برکت اچي دا الله اچي. او څلورمه حصہ د قران کریم هغه د سورۃ سبا څخه نیولې د قران کریم تر اخر یعنی سورۃ الناس پورې ده. په دغه اخیری حصہ کې بیا دوه مسلې بیانوي. یو اثبات د قیامت بیانوي او بل نفي د شفاعت قهري. په زور شفاعت د دې نفي بیانوي چې څوک په زور شفاعت نشي کولای. دا څلورمه حصہ ده. نو دا څلور حصې چې قران کریم مستقسم کوي دا الحمدلله څخه تر سورۃ الانعام پورې یو حصہ او په دې کې مقصودی مسله دا بیانېږي چې د هر شي خالق الله دی. بیا د سورۃ الانعام څخه تر سورۃ الکهف پورې دا مسله بیانېږي چې د هر شي مربي او تربیت دا یوازې الله کوي. او د سورۃ کهف څخه تر سورۃ سبا پورې بیا دا مسله بیانېږي چې په هر شي کې برکت دا یوازې الله دی. د سورۃ سبا څخه تر سورۃ الناس پورې بیا دا مسله بیانېږي چې د قیامت ثبوت شته او څوک پر خپل سر شفاعت نشي کولای. دا څلور مسائل دا د قران کریم پر دا څلور حصو باندې تقسیم شي. نو مولانا حسین علی رحمه الله وايي چې دا څلور سره مسلې دا په الحمدلله کې ذکر شي. هغه به دې ډول چې دی وايي اوله مسله چې هغه د الحمدلله څخه د سورۃ الانعام پورې ده هغه د الحمدلله په لفظ باندې ثابت ده چې تمام حمد او ثنا د الله عز وجل لپاره. کله چې تمام حمد او ثنا د الله عز وجل لپاره دي نو معلومه شول چې الله د عرش خالق دی. او دومره مسله چې د سورۃ الانعام څخه د سورۃ کهف پورې ده چې د هر شي تربیت د الله کوي نو دا په رب العالمین سره ثابت ده چې د ټول عالمونو تربیت دا الله عز وجل. نو دومره مسله
دا د رب العالمین د لفظ څخه ثابت. او درېمه مسله چې موږ ویله چې د هر شي کې برکت اچونکی دا الله عز وجل دی، نو درېمه مسله دا به ثابت اسوله د مالک یوم الدین څخه، ځکه چې د قیامت په ورځ د ټولو شیانو سره حساب الله په دې خاطر کوي چې دا انسانانو ته یا د کائناتو ته ژوند او دا روح او دا زندگی ور برابر کړي الله عز وجل، نو د دې حساب سره کیږي. او آخري مسله چې هغه د قیامت د ورځې ثبوت دی او نه د شفاعت قهري دی، هغه د مالک یوم الدین او د ایاک نعبد و ایاک نستعین ثابت ده. ځکه عبادت به هم یوازې د الله کوي او د الله د کومک بغیر هم نشي کوي. نو معلومه شو چې خپل اختیار دې دونه نشته چې ته دې راولار سي په خپل اختیار دې هر څه وکړي. دا مولانا حسین علی رحمه الله چې ډېر لوی شیخ تیر شوی دی او د قران کریم په ترجمه کې مشهور سړی دی، هغه دا څو خبرې را نقل کړي. اوس ودې خبرې ترازو چې سورۃ الفاتحه دا پر څو مضامینو باندې مشتمل ده. اول خدا خبره را نقل کوو چې په سورۃ الفاتحه کې څو مسائل بیانېږي. اوله مسله دا ده چې مسله د الوهیت بیانې چې الله عز وجل الہ دی. دویمه مسله د ربوبیت بیانې چې الله عز وجل رب دی. دریمه مسله د رحمانیت بیانې چې الله عز وجل رحمان دی. څلورمه مسله د رحیمیت بیانې چې الله عز وجل رحیم دی. پنځمه مسله د مالکیت بیانې چې الله عز وجل د ټولو کائناتو مالک دی. شپږمه مسله د عبودیت بیانې چې ټول انسانان د الله بندگان دي. او اومه مسله د استعانت بیانې چې کومک به یوازې د الله څخه غواړي. اتمه مسله د هدایت بیانې چې هدایت به هم یوازې د الله څخه. د دې ټول تفصیل دا په قران کریم کې را روان. دا څو مسائل چې الحمدلله کې بیانېږي قران کریم د دې ټول تفصیل د پاره راغلی. اوس نو اوله مسله د الوهیت الحمدلله د الله د لفظ د الوهیت مسله ثابته ده. رب العالمین د رب د لفظ د ربوبیت مسله ثابته ده. الرحمن الرحیم د رحمان د لفظ د رحمانیت مسله ثابته ده. او د رحیم د لفظ د رحیمیت مسله ثابته ده. د مالک یوم الدین څخه د مالکیت مسله ثابته ده. د ایاک نعبد څخه د عبودیت مسله ثابته ده. د ایاک نستعین څخه د استعانت مسله ثابته ده. او اهدنا الصراط المستقیم څخه د هدایت مسله ثابته. دا ټول مسائل تفصیلا په قران کریم کې را روانه. اوس نو په دې کې څو خبرې راځي. یو خبره دا راغله چې اول د واره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اثبات دلته راغلی. هغه دا چې موږ رب نه پیژندې، پیغمبر علیه السلام رب راوښو دي. موږ د منځ طریقه نه پیژندل، پیغمبر علیه السلام د منځ طریقه راو پیژندل. موږ د عبادت نه پیژندې، پیغمبر علیه السلام د عبادت طریقه راته وښودل. نو په دې کې دا مثلا ثابت اسوله چې د پیغمبر علیه السلام رسالت د الحمدلله د هر لفظ څخه ثابت. اوس یو مسله دا بیانوو چې د الحمدلله په الفاظو کې یو لفظ راځي ایاک نعبد او ایاک نستعین. عبادت څه توایي؟ د عبادت تعریف موږ مخکې کړیو. عبادت وایي په انتهایی عاجزی او تذلل سره د الله عز وجل شان ته ځان عاجز کول. عبادت پر دوه قسم دي. یو عبادت هغه د زړه اراده ده او بیره ده چې د انسان په زړه کې د الله عز وجل بیره راشي. نو د دې لپاره اول د واره په الحمدلله کې هغه صفات بیانېږي چې د هغو صفاتو په وجه د انسان زړه د الله خبره ومني. نو الله عز وجل اول خپل صفات بیانې الحمدلله رب العالمین. تمام ثنا او صفات دا الله لره دي. دا چې الله رب العالمین چې د عالمیانو رب دی. عالمونه ډیر دي. یو حدیث کې راځي چې 80,000 عالم دي او د کای دنیا دا د 80,000 عالمونو سره یو عالم. عالم السماء، عالم الارض، عالم الملائکه، عالم الجنات، عالم الانسانیت، ډیر عالمونه دي. نو الله د عالمونو رب دی او د ټول عالمونو تربیت کوي. درنو اوریدونکو، تاسو د جید عالم الحاج مولوي عنایت الله صاحب د قران کریم ترجمه او تفسیر ته غواړئ.
کله چې دا موږ زړه ومنل نو بیا وایي چې الرحمن د الله عز وجل رحمان ذات. رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې ټول کائنات د رحمت څخه هم پوروي او هم ټولو کائناتو ته رحمت عام وي، یعنی عام الرحمه او تام الرحمه. عام الرحمه دا معنا چې رحمت یې و د هر فرد ته د کائناتو رسېدلی او هر فرد ته رحمت تام رسېدلی، کامل رسېدلی. ځکه نو وایي د رحمان لفظ پر مخلوق باندې ایښودل جائز نه. مولانا مفتی شفیع رحمه الله معارف القرآن کې لیکلي دي چې دا خلک په ګناه کبیره باندې اخته دي چې یو چاته د رحمان د لفظ اضافت سوی وي، د رحمان لفظ ته د یو اسم اضافت سوی وي او د نوم نیم ذکر کی. مثلا عبدالرحمن دی خالی رحمان وو، یا عبدالرزاق دی خالی رزاق وو، او یا عبدالرحیم دی خالی رحیم وو. نو وای دا ګناه کبیره ده، ځکه رحمان د الله نوم دی او نیم ویلې یوازې د الله سره خاص دي، نو هغه دا ګناه کبیره بلل. اوس نو چې کله دا مسله زموږ زړه ته راولوېدل چې الله عز وجل دومره لوی ذات دی، نو بیا وایو الرحیم. د الله عز وجل رحمان سره سره د رحیمیت صفت هم شته چې د قیامت په ورځ هم پر موږ باندې رحم کوي. او چې کله د ټولو کائناتو رب سو او ټولو کائناتو ته د رحیمیت او د رحمانیت صفات ورسېدل، نو د قیامت د ورځې اختیارات هم په لاس کې دي. مالک یوم الدین دا قیامت د ورځې مالک هم دی، د جزا د ورځې مالک هم دی. چې مالک یوم الدین سو نو زموږ زړه دا ومنل چې د بل چا عبادت نه روانه وي، ځکه چې رب هم دی، مربیم دی، خالق هم دی، رحمان هم دی، رحیم هم دی. نو د داسې ذات په مقابل کې د بل چا عبادت کول دا ډېره لویه بېعقلي ده. نو زموږ زړه ومنل دې ته وایي د زړه عبادت. نو د زړه عبادت تر دغه ځایه پورې دا ثابت شي. اوس نو راځو زموږ زړه دا ومنل چې دا زړه مو دا ومنل، نو فورا په خوله باندې دا اقرار کوو او اعلان کوو چې د الله عز وجل عبادت به یوازې کوو، د بل چا عبادت به نه کوو. نو باره وایي چې ایاک نعبدو، موږ خالص تا عبادت کوو. دغه خالص تا عبادت دا به په خوله باندې اظهاروي د دې دپاره چې د غیر محبت دې د زړه څه ووځي. نو قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي چې ولا تخشوا الناس واخشوني، تاسو د خلکو څخه مه بیریږئ او زما څخه وبیریږئ. والذین آمنوا اشد حبا لله، او هغه خلک چې ایمان لري نو هغه انتهایی ډیر د الله سره محبت کوي. نو په دې سره په خوله باندې به د محبت اعلان کوي، او دا محبت به عقلي او شرعي محبت وي، غیر عقلي او شرعي محبت دا بیا معتبر نه. نو په زړه کې دی ومنل، اوس په خوله باندې د محبت اعلان کوي. عقلي محبت دې ته وایي چې مثلا ستا اولاد دی، هغه تا ته د یو داسې شي وایي چې تا د الله د دین څخه اړي. اوس نو ستا د الله سره محبت دی او د خپل زوی سره دی محبت دی، لیکن عقل تا ته دا وایي چې د زوی د خبرې په منلو کې دی الله ناراضه کیږي. نو دلته به ته د عقلي محبت ښکاره کوې، هغه طبعي محبت ته به پرېږدې. چې کله دا مسله دې ثابته کړل، په خوله دې اقرار وکړي او د محبت دعوه دې وکړل، اوس به نو په عمل کې دا ثابته. په عمل کې چې ثابته نو په لمانځه باندې الله ته درېږي، د الله احکام به عملي کوي. چې هر حکم یې درته متوجه سو بس هغه به عملي کوي. نو دا عبادت درې قسمه سو. یو عبادت قلبي سو چې هغه په زړه باندې تا ومنل، دوم عبادت لساني سو، او دریم عبادت بدني سو. دا درې سره قسمونه د عبادت دا تر ایاک نعبدو پوری دا د آیاتونو څخه ثابت شو. اوس نو چې کله تا دا خبره وکړه، اوس نو یو بل صورت درته متوجه دي. په دغه عباداتو کې شیطان ستا مقابله کوي، په دغه عباداتو کې شیطان ستا مقابله کوي، د شیطان ملګری ستا مقابله کوي. اوس هم ته الله ته محتاج یې، ته بیا څه کوې؟ اوس به د الله په عبادت کې د شیطان په مقابله کې د الله څخه کومک غواړې. نو بیا به وایې ایاک نعبدو و ایاک نستعین، خالص تا څخه کومک غواړم. ځکه چې کومک د الله څخه ونه غواړې نو عبادت کوای نشته. نو عبادت چې دې کوي په دې کې به استعانت هم د الله څخه غواړې، ولې عبادت بېله د الله د کومک کېدای نشي. استعانت بیا پر دوه قسمه دي. یو استعانت دی فوق الاسباب، یو استعانت دی تحت الاسباب.
استعانت کومک غوښتل فوق الاسباب در اسباب الور د الله نه بغیر د بل چا استعانت غوښتل دا حرام دي او دا که شریعه عقیده دا درلودل چې دا څوک بزما کومک کوي نو دا شرک. مثلا یو سړی د پیر څخه اولاد غواړي، د پیر څخه مدد غواړي او د ولی څخه یا د بل چا څخه داسې غوښتنه کوي لکه د الله چې سړی او یو استعانت تحت الاسباب دي نو تحت الاسباب استعانت جائز دي. مثلا یو څوک موټر لري ته داغه سره موټر کومک غواړي یا د لاس کومک دی غواړي نو دا جائز دي او قران کریم کې د دې ثبوت راغلی. نو دا دوه قسمه استعانت او چې د قران کریم د دې ذات ثابت. اوس نو بیا انسانیت دا پر درو حصو باندې تقسیم. یو حصہ هغه خلق دي چې هغه خلق دي چې د الله تر طرف انعام وباسي. یو ډله هغه ډله ده چې د الله تر طرف انعام وباسي چې دا مؤمنین دي. دې ته اشاره شوې ده د الحمدلله په دې آیات کې چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. دې ته وايي منعم عليهم هغه کسان چې پر هغه باندې انعام شوی. دوه ډله هغه ډله ده چې هغه مغضوب عليهم دي پر هغه باندې غضب شوی. او درې ډله هغه ډله ده چې هغه ضالین. اوس قران کریم کې په الحمدلله کې دا درې ډلې بیان شو. د دوه ډلو مکمل تفصیل قران کریم دی. د دې ټولو تفصیل دا قران کریم دی او قران کریم کې دا مسله دا روانه. نو دا الحمدلله ابتدائي هغه مسائل و چې دا الحمدلله تبخ کې بیان. اوس ترجمه دا ورونی سي په ترجمه کې څه مسله ده هغه به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفاتحه مکیه. سورة الفاتحه دا مکی سورت دی او په مکه مکرمه کې را نازل شوی. د ترتیب په اعتبار اول سورت دی چې کامل را نازل شوی. د نزول په اعتبار پنځم دی ورسته د سورۃ مدثر را نازل شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله مبارک د علماو تفصیل دی. معارف القرآن کې لیکلي دي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بعثت سمخ کې با کافرانو چې کله یو کار شروع کاوه نو هغه به د خپل بوتانو په نامه باندې شروع کاوه. د خپل بوتانو په نامه باندې به هغه کار شروع کاوه. نو اول واری چې الله عزوجل د دوی دغه غلط ترتیب منع کړي نو هغه د قران کریم د سورۃ الاقراء په اول آیات منع کړي چې اقرا بسم ربک الذی خلق. ته وایې د خپل رب نوم هغه رب چې دا مخلوق پیدا کړی. نو بیا در ډېرې زمانې پورې چې مسلمانانو به کم خط لیکي او یا به کم کار شروع کوي نو په هغه کې به بسمک اللهم لیکل. هغه د حدیبیه د صلح واقعه هم تاسو اوریدلې چې الته هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم حضرت علی رضی الله عنه ته ویل چې ویلیکا نو د مکه کافرانو ته ویل چې موږ رحمان او رحیم نه پیژنو بلکې هغه چې ولیکل که په خاطر باندې لیکل چې بسمک اللهم. نو دا هغه څورسته بیا دا الرحمن او رحیم دا دوا اسمونه دا ورزیات شوي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هر هغه سم کار او ذی شرف کار چې په شروع کې بسم الله ونویل شي نو دا کار به فائدې. کل امر ذی بال لم يبدا فيه باسم الله فهو اقطع او اجزم او ابتر. هر هغه اسم چې هغه په شروع کې بسم الله ونویل شي هغه به برکت وي او هغه دم بریده وي او هغه صحیح نتیجه نور. د دې لپاره مسلمانانو ته امر دی چې د هر نیک کار په شروع کې به بسم الله وایي. او حدیث کې راځي چې کله تاسو خپل دروازه بندوي نو په بسم الله یې بندوي او کله چې د شپې د خپل لوښو سرونه پټوي نو په بسم الله یې پټوي او کله چې اور وژني یا چراغ مړ کوي نو په بسم الله یې مړ کوي. ځکه نو بسم الله دا د قران کریم ایو مستقل آیات. په دې کې دا اختلاف دی چې بسم الله د قران کریم د هر سورت سره خپل ځان ته یو آیات دی او کدا مستقل آیات دی. زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې بسم الله دا د قران کریم مستقل آیات دی او په سورۃ النمل کې راغلي وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. یا وانها دا خط مبارک راځي چې دا خط سليمان علیه السلام د طرف راغلي دی او هغه دا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. او پاتسو د سوراتونو تر مابین
دای د دوه سورتو د فاصلې لپاره راوړل کیږي. دا زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی او نور علما هم د سره په دې کې ملګري. امام شافعي رحمه الله وايي بسم الله چې د هر سورت سره لګیدلې ده دا د هغه سورت یو آیات دی او ځان ته مستقل آیات نه. اوس نو چې کله بسم الله د قران کریم مستقل آیات دی نو بلا او د سره بسم الله مسکول او د جنابت په حالت کې په نیت د تلاوت ویل منع. البته کله بسم الله د تلاوت په نیت نه ویل د برکت په نیت دی ویل یا د ذکر په نیت ویل نو بیا پروا نه لري ځکه بیا د تلاوت حکم نه لري. او بسم الله د هر سورت په شروع کې ویل دا مستحب دی. د لمانځه په شروع کې هم علما وايي چې د هر رکعت په شروع کې ویل مستحب او ځینې وايي سنت. البته اعوذ بالله چې اول واري سره قرآن شریف شروع کوي نو اول واري تلاوت شروع کوي. اعوذ بالله ویل د تلاوت په شروع کې ځینې علما واجب بولي او ځینې علما بیا سنت مؤکد بولي. قرآن کریم کې آیات دي واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې کله قرآن کریم شروع کوي نو ته د الله په ذات سره د شیطان رجیم نه پناه وغواړه. خو کچیر تلاوت تا در یو ځای کړی وو په مابین کې بیا تلاوت شروع کوي نو هلته بیا اعوذ بالله نشته یوازې به بسم الله وایه او اعوذ بالله یوازې د قرآن کریم سره ویل کیږي. پر نور کتابونو باندې د اعوذ بالله ویل علمگیری لیکلي دي چې دا ثابت عمل نه دی او دا منع. یعنی مثلا کتر اول اړیږي یو بل د فقه کتاب وایه یا د حدیث یو کتاب وایه نو هلته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دواړه نه ویل کیږي یوازې بس بسم الله کفایت کوي اعوذ بالله به نه وایه. بله مسله دا ده چې بسم الله یوازې د لمانځه په لمانځه کې چې سړی دوه آیات نور وایي او دریم آیات بسم الله ورسره ملګري نو دا لمونځ صحت لري که نه لري. زموږ د فقهاو مسله دا ده چې بسم الله د هغه صورت مستقل آیات نه دي بلکې د دوه سورتونو تر مابین د فاصلې لپاره راغلي نو به دریم آیاتو سره ملګري کوي کنه نو لمونځ به بیا دوه آیات وي او کچیر هغه د درو آیاتو اندازې ته ونه رسېدل نو لمونځ ورباندې فاصلې که ورسېدل بیا کومه خبره نشته. او د دې څخه مخکې چې موږ د بسم الله خبره خلاصوو درې مسائل په بسم الله کې راځي. اول په بسم الله الرحمن الرحیم کې درې لفظونه دي. با راځي په شروع کې با بسم الله د اسم لفظ راځي او د الله لفظ راځي. دا درې اسمونه راځي با اسم او الله. با چې د په عربي ژبه کې د درو معناو د لپاره عموما استعمال شوی ده. با د درو معناو د لپاره استعمال شوی. اول په معنا باندې د مصاحبت راځي د ملګرتیا راځي نو ته ترجمه دا چې کوي بسم الله د الله په نام سره دا چې الله چې رحمان او رحیم دی شروع کوم د الله په نام سره نو دا با په معنا دا د سره ترجمه چې کوو دا د با سره. دوم با په معنا باندې د تبرک راځي یعنی بسم الله د الله د نامه په برکت دا چې الله چې رحمان او رحیم دی شروع کوم. او درېمه معنا با په معنا د استعانت راځي چې بسم الله الرحمن الرحیم د الله د نامه په کومک شروع کوم دا چې الله چې رحمان او رحیم. اوس نو چې کله کومک د الله په نامه غواړي نو ټول عبادت که بدني عبادت دي که مالی عبادت که د توحید عقیده ده که د رسالت عقیده ده که اثبات د قیامت دی که اثبات د رسول دی که ټول قرآن کریم دی نو دا ټول قرآن کریم ویل تا ته د الله د مدد نه بغیر نشته. نو دا قرآن کریم موږ پر څلور حصو تقسیم کړي او ټول مو جمع کړي په چا کې په الحمدلله. اوس دا ټول الحمدلله دا یوازې په باقي ده ځکه چې بیل د الله د کومک هیڅ کار نشته. نو بل استعانت دا خبره راځي نو باقي د ټول قرآن کریم خلاصه دا په باقي راځي. نو علما وايي قرآن کریم په شروع کې با چې راغلی ده وايي دا با راغلی ده او په پای کې سین راغلی دي وایي چې دواړه سره یو ځای کې نو بس دي جوړ شي. نو دا مطلب چې د ټولو حوائج حل دا په قرآن کریم کې دی و بس په بل شي کې نشته. او بل با سره ځکه وايي بسم الله شروع شوی ده چې الله عزوجل د انسانانو څخه چې د قیامت په ورځ کومه وعده اخیستې ده نو هغوی ته دا وویل چې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم
نو دې ټولو بندګانو ورته ویل چې بلا ته زموږ رب یې. نو هلته با راغلی وه، نو دلته هم دا دې با په شروع کې راوړل شوی. نو اوله خبره خو دا د با ده. البته علما وایي دغه با چې ده بسم الله ده، دا با به په جلا الف باندې نه لیکي، ځکه چې ظاهرا داسې معلومه سي چې شروع د الله د نامه څخه شوی ده، شروع د با څخه نه ده شوی. ولې که موږ داسې لیکو نو بسم الله په اصل کې باید وویل سي، لیکن دا با موږ د داسین سره مشلولې ده په بسم الله کې. په نورو ځایو کې وس اقرا بسم ربک الذي خلق تاسو راواړوي، اقرا بسم ربک الذي خلق سورة اقرا راواړوي په اخري سپاره کې. اخري سپاره واستاسي ورته وګوري اقرا بسم د با څو ورسته الف دی کنه دی، لیکن په بسم الله کې ودا الف وای نه لیکي. په بسم الله کې د دې الف لیکل منع. د دې وجه دا ده چې دلته به د خلکو په ذهن کې دا ورځي چې ګواکې شروع په الف سره شوی، نو چون کې شروع د الله په نامه سره لازمي ده، نو په خط کې بم د دې خیال ساتي چې د الف بن راغلی، نو دا الف دلته نه لیکل کیږي. په نورو ځایو کې لیکل کیږي، دلته نه لیکل. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې دغه با دا د الله د نامه سره د اسم سره لیکل شوی. اسم وایي نامه ته، او الله دا د الله صفت ذاتي. الله ځینې علما وایي دا د الله اسم اعظم دی، او دا هغه نوم دی چې پر مخلوق باندې ایښودل حرام دی، او د دې تسنیه او جمع نه راځي. الله دا د الله عز وجل نوم دی، هو اسم د الله عز وجل المستجمع لثبات الكماليه والمحموديه. هغه اسم دی چې ټول صفات کمالیه او ټول صفات په دې کې راجم شي. نو بیا علما وایي چې دلته یو مقدر فعل راایستل کیږي چې هغه یا د اقرؤ فعل دی یا د اشرعو، خو هغه دیم د الله د نامه ورسته راوایستل شي. یعنی بسم الله اقرؤ یا بسم الله اشرعو، داسې نه کیږي چې اشرعو بسم الله، ځکه چې فعل د الله پر نامه باندې وای مخکې نشي. نو دا د بسم الله اوله خبره ده. دومره خبره اوس چې موږ کوو هغه دا کوو چې د دې سورت نوم سورۃ الفاتحه ده. په دې سورت کې یو دعوه ده، او دوم د دې سورت خلاصه بیانوو، دریم د دې سورت امتیازات بیانوو، او څلورم د دې سورت مشکلات بیانوو. خلاصه د دې سورت چې ده اوله خبره چې موږ کوو نو هغه دا ده چې د دې سورت دعوه موږ بیان. رابط خو مخکې موږ بیان کړي چې دا سورت رابط نه لري، ځکه مخکې نور سورتونه نشته. د دې سورت دعوه دا ده چې عبادت بم یوازې د یو الله کوي، او کومک بم یوازې د یو الله څخه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا د دې سورت دعوه ده. پر دې سورت باندې دلائل، پر دا دعوه باندې دلائل را نقل کړي، او دلائل ټول عقلي دلائل را نقل کړي چې هغه صفات د الله عزوجل بیانوي، چې د الله عبادت وکړي او کومک پر یو الله څخه. ولی دلائل پر دې چې شي دي، په دې چې الله رحمان دی، په دې چې الله رحیم دی، په دې چې الله د قیامت د ورځې مالک دی، په دې چې د ټولو کائنات رب دی. دوم د دې سورت خلاصه ده. په دې سورت کې څلور عمده لوی مقاصد بیانېږي. په دې سورۃ الفاتحه کې څلور عمده لوی مقاصد بیانېږي. اوله خبره چې راځي هغه اثبات د توحید دی. د توحید مسله ثابتې، ځکه چې د توحید مسله ثابته نشي نو د دین اساس نه ثابت. د توحید مسله ثابتې په څلورو صفات باندې، په صفت د رب باندې، په صفت د رحمان باندې، او په صفت د رحیم، او په صفت د مالک باندې. دوم اثبات د رسالت کې په لسو وجوهات باندې چې موږ رب نه پیژندې، پیغمبر علیه السلام راو پیژندې. موږ عبادت نه پیژندې، پیغمبر راو پیژندې. موږ د قیامت ورځ نه پیژندل، پیغمبر راو پیژندل. موږ د دعا غوښتلو طریقه نه پیژندل، پیغمبر راو پیژندل. موږ مغضوب علیهم هغه خلک چې پر هغوی غضب شوی و نو پیژندل، پیغمبر راو پیژندل. موږ هغه خلک چې د انعام مستحق ګرځیدل هغه مونږ پیژندل، پیغمبر راو پیژندل. موږ د عبادت طریقه نه وزده، پیغمبر راو شوی. موږ د استعانت طریقه نه وزده، پیغمبر راو شوی. نو اثبات د رسالت دا دوه مسله دي ثابت. او دریم صداقت القرآن، د قران کریم صداقت ثابت، او دا په اهدنا الصراط المستقیم باندې چې موږ الله تعالی چې موږ ته صراط مستقیم راوشه، نو الله تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیه. صراط المستقیم دا کتاب دی، شک نشته بخشي، بس پر دې باندې لاس ټینګ کړئ.
ځکه علما وایي جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم وایي دا په قرآن کې، خو البته د انسانانو عقلونه د قرآن کریم په فهم کې قاصر دي، هر چا د خپل فهم مطابق ځینې مسائل ځینې راایستلي. نو درېیمه مسله چې ده هغه اثبات القرآن یا صداقت القرآن دی چې په اهدنا صراط المستقیم سره ورته اشاره کوي. څلورم اثبات د قیامت د ورځې دی چې هغه په مالک یوم الدین سره ورته اشاره کوي. او ذکر د درو ډلو دی په قرآن کریم کې چې وروسته تفصیلي بحث را روان دی. دا درو ډلو ذکر کوي چې هغه یو منعوم علیهم دي، هغه کسان چې هغوی باندې انعام شوی، او بل مغضوب دي، او بل ضالین دي. دغه درو ډلو یادونه کړي. اوس ترجمه ته ولولئ. الحمد لله رب العالمین. الحمد کی علماء څو خبرې کوي. په دې کې درې توري دي، یو الف لام دی، او یو د حمد لفظ دی، او یو د لله لفظ دی. نو دی وایي چې دا الف لام چې کوم پر دغه حمد باندې داخل دي، دا الف لام پر څلور قسمه باندې دي. هغه قسمونه یې داسې د نحوی د قواعد مطابق دي، هغه زه پرېږدم، ترجمه یې ما ستاسو کوم. یو ترجمه یې داسې ده د هر سړي حمد، د هر سړي حمد د الله عزوجل د پاره. دومره ترجمه یې داسې ده د هر سړي حمد، هر قسم حمد د الله عزوجل د پاره. دریم د هر سړي حمد، هر قسم حمد په هر زمانه کې لله یوازې الله عزوجل. نو درې تعمیم رااله. اول دا هر حمد، دوم د هر کس حمد په هر زمانه کې، زمانه عام اسول حمد ويوم کې هم عام شو او حمد یې هم عام شو. دا درې سره قسمونه د حمد دا یوازې الله عزوجل لري. لام د پاره مخکې ما درته ویل چې لام د پاره د اختصاص راغلی و، که ستاسو یاد یې هغه څو ورځې مخکې سبق کې چې لام د پاره د اختصاص دی، یعنې دا معنا چې ټول د حمد مناسب شیان چې دي دا یوازې الله عزوجل لري. داسې الله عزوجل رب العالمین چې د عالمیانو رب. رب دا هغه چاته وایي چې د یو چا پالنه کوي. څوک چې د چا پالنه کوي نو د هغه د ټولو شیانو خیال ساتي. مثلا د هغه د کالو خیال ساتي، د هغه د بدن خیال ساتي، د هغه د روحاني او ظاهري تربیت خیال ساتي. نو چې کله الله د ټولو عالمونو رب شو، نو د ټولو عالمونو تربیت د الله عزوجل. په دې کې یو ډېر غټ راز پروت دی. هغه دا راز پروت دی چې موږ وګورو چې دا دومره کائنات چې دا چلیږي، د دې ټولو کائناتو تربیت د الله عزوجل. خو موږ او تاسو بیا د انسانانو د ذهنونه او د انسانانو فکرونه دا خو ډېر کم دي، ځکه نو هغوی په دې راز باندې خبر دي. که موږ وګورو دا زموږ د اوبو یو انتظام چې الله عزوجل په مځکه کې دا اوبه په څومره بهترین ترتیب باندې پیدا کړي. اوس که چیرې داسې یو مسله شي چې الله عزوجل یو بنده پیدا کولی او بیا یې د دې بنده تر مرګه پورې چې د ده څونه اوبه پکارېدای، دغه ټولې اوبه یې د بنده په ذمه ورکول چې دا اوبه ستا دي، دا دې د څښلو اوبه دي، دا دې د غسل اوبه دي، دا دې د اوداسه اوبه دي، دا ستا هغه در مرګ در ساعته ستا ضرورت اوبه دي. اوس د دغه اوبو انتظام به دې بنده څنګه کوي؟ چیرې به ساتلی، څنګه به ساتلی، او کوم ځای کې به سنبال کړي؟ د خرابېدو امکان وو، د ورکېدو امکان وو، د چپه کېدو امکان وو، او دا چې تا یې حفاظت کولی دا به څونه غټ پریشان. اوس الله عزوجل ستا د اوبو انتظام داسې وکړي، پاکې اوبه یې په مځکه کې درته پیدا کړي. ستا دپاره یې د انسانانو په لاسونو باندې ماشینان ورته جوړ کړل، بیا یې د مځکې څه ستا د ضرورت اندازه اوبه درته راوړي. دغه پاکې اوبه ستا د ضرورت مطابق، ستا د خوښې مطابق تا ته راایستل کېږي. نه پر تا باندې بوج کړي دي، نه یې تا ته مشکلات پکښې جوړ کړي دي. نو رب العالمین دی ته نه. اوس نو د دې څخه ما شوه د خوراک خبره راواخله. که الله عزوجل د یو بنده پر ذمه باندې دا د ده خوراکه دا ور واچي چې دا د موره دا انسان پیدا سو، دی به دا پلانی شی خوري، دا به ستا در مرګ در ساعت ستا د خوراک انتظام. اوس نو د دې ګردو شیانو سنبالول، بیا د دې د ځانه سره جمع کول، دا به تا چیرې ایښودلی، چیرې به دې برابرولی، څنګه به دې سمولی، دا ټوله مشکلات الله عزوجل ستا چیږي. ستا تربیت یې داسې وکړي چې ته به د یوه شي ته محتاج نه. کالي د هغه شی راواخه، دا د دنیا نظام راواخه، دا ټول ترتیب الله عزوجل د ټولو عالمونو دپاره دا جوړ. عالمین دا جمع ده،
یعنی د ټولو عالمونو رب الله عز وجل. عالمونه درې دي په یوه اصطلاح باندې، په بله اصطلاح باندې مراد ورته اجناس، دا بیا در 40,000 هم اولي. یو عالم دنیا ده. عالم دنیا دغه دنیا ده چې دا موږ پکې اوسېږو، اسمانونه دام په عالم دنیا کې را داخل. د دې رب هم الله عز وجل، د دې عالم دنیا کې د انسانیت تربیت هم الله عز وجل. دوم عالم برزخ دی چې هغه د انسان د مرګ در قیامت تر ورځې پورې چې دا کوم نظام دا په قبر کې روان دی، دا نظام دی، دا هم خورا لوی نظام دی او مختلف معلومات دي، مختلف حالات دي. نو د دې رب هم الله عز وجل د انسانانو تمام هغه تربیت و د دوی سره چې کوم سوال او جواب دی هغه د الله عز وجل په قبضه او قدرت کې. او دریم عالم الاخرت دی، دا د عالم آخرت مسله به وي، غټه مسله ده، د هغه رب دی. نو ستا تربیت په عالم دنیا کې، په عالم برزخ کې او په عالم آخرت کې دغه الله عز وجل رب العالمین. داسې رب چې د عالمیانو پالون، چې کله الله عز وجل د عالمیانو پالون کوي دی، نو پالون کوي د یو چا مالک هم وي، پالون کوي د یو چا رازق هم وي، پالون کوي د هغه چا خالق هم وي. نو د رب په کلمه کې وای د خالق معنا خپل رالل، د رازق معنا خپل رالل، د مالک معنا خپل. نو رب العالمین داسې الله چې د عالمیانو رب دی. الرحمن الرحیم داسې الله الرحمن چې بیخي ډېر مهربان دی. رحم هم تام دی او هم عام دی. تام دا معنا چې د الله د رحم څخه په دنیا کې هیڅ شی دا نه دی محروم شوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دنیا کې چې دا څومره کائنات اوسېږي، دغه ټول کائنات د الله د رحمت په وجه یو پر بل رحم کوي. حتی چې یو چوغکه پر خپل اولاد باندې کم رحم کوي، دا هم د الله عز وجل د رحم وجه. نو موږ وګورو چې دا مور پر خپل اولاد څومره رحیمه ده، پلار پر خپل اولاد څومره رحیم دي. دغه رحم چې په انسانانو حیوانانو کې دی، دې ټولو کائناتو ته د الله عز وجل دا رحم هر فرد ته کامل او پوره ورسېدلی. درنو اوریدونکو، تاسو د جید عالم الحاج مولوي عنایت الله صاحب د قرآن کریم ترجمه او تفسیر ته غواړئ یاست. او دا رحم یې داسې عام دی چې کافر او مؤمن دواړه پکې شامل. نو موږ چې د رحمان ترجمه کوو په پښتو کې څنګه ترجمه یې کوو؟ بیخي ډېر مهربان چې دغه رحم عام شي، پیرانان او انسانان او کافران او مؤمنان دا دواړه پکې شامل. کافر هم د الله عز وجل رزق خوري، کافر هم د الله پر ځمکه زندگی کوي او الله عز وجل ته هم د اطمینان زندگی ورکړي، مسلمان ته ورکړي. الرحیم دا چې الله عز وجل رحیم دی، د دې ترجمه بیا په پښتو کې کوو ډېر مهربان. نو د الرحمن ترجمه کوو بیخي ډېر مهربانه، او د رحیم ترجمه کوو ډېر مهربان. ځکه چې رحمانیت صفت چې دی دا به د الله عز وجل سره خاص دی په آخرت کې، او په آخرت کې د الله رحمت دا یوازې د مؤمنانو سره شامل وي، او کافران بیا د دې رحمت څخه الله عز وجل منع کوي. اوس نو علما وایي د رب کلمه یوازې د بنده دپاره استعمالول جایز نه دي. د رب کلمه یوازې د بنده دپاره استعمالول دا جایز نه دي. داسې ویلی شي رب المال، د مال مالک، رب البیت، د کور مالک، دا ویلی شي. لیکن یوازې د رب کلمه د مخلوق دپاره استعمالولی شي، او یوازې د رحمان کلمه دا د مخلوق دپاره استعمالولی شي، ځکه دا وایي هغه صفات دي چې د الله عز وجل سره خاص دي. او د رحیم کلمه دا د مخلوق سره استعمال شوی. سورۃ توبه کې د نبی کریم علیه السلام په صفاتو کې بالمؤمنین رؤوف الرحیم، هلته د نبی علیه السلام سره د رحیم کلمه استعمال شوی. او که د یو چا نوم مثلا و عبدالرحیم یا عبدالرحمن، نو دغه نوم نیم ویل دا ګناه کبیره ده. الرحمن الرحیم. نو اوس په دې کې الحمدلله رب العالمین په دې کې دعوه راغله د اثبات د توحید چې الله عز وجل د حمد او ثنا مالک دی. یوازې د حمد خاوین په هر زمانه کې د هر حمد او د هر چا د طرفه څخه د حمد مستحق یوازې الله عز وجل. پر دې باندې دلایل نقل کی. اول رب العالمین ذکر عالمیان رب دی، الرحمن رحمان دی، الرحیم رحیم دی، مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک دی. چې کله دا ټول اختیارات د سره دي، نو عقل هم دا مني چې یوازې دغه الله، دغه یو الله باید عبادت وشي، او دغه یو الله حمد باید بیان شي، دغه سما سوا د بل چا حمد بیان نشي.
مالک یوم الدین. دومه مسله بیانې چې هغه اثبات د قیامت د ورځې، چې د قیامت د ورځې اثبات هغه دا دی چې الله عز وجل د قیامت د ورځې مالک دی. مالک خاوند دی. یوم الدین د ورځې الدین د جزاء او د فیصلې. د قیامت د ورځې مختلف نومونه دي. دا مسله موږ او تاسو په مقدمه کې بیان کړې. اوس نو د قیامت ورځ چې ده دا د ټولو انسانانو د اعمالو د اجرت ورځ ده. که چیرې یو چا نیک اعمال کړي وي نو هغه ته د نیکو اعمالو بدله ورکول کېږي، او که چیرې مثلا یو چا بد اعمال کړي وي نو هغه ته د بدو اعمالو بدله ورکول کېږي. اوس د دغې ورځې تمام اختیارات دا د الله عز وجل سره دي. نو په قرآن کریم کې یو مستقله موضوع هغه د عباداتو موضوع ده، چې مثلا الله موږ ته امر کوي چې دا کار وکړي او الله موږ ته امر کوي چې دا کار وکړو. نو د کار پر کولو ثواب راکوي او د کار پر نه کولو باندې عذاب راکوي. اوس دغه کارونه چې اوامر او نواهی دي دا د قرآن کریم یو مستقل بحث دی. د دې ټوله مستقل بحث خلاصه په دې لفظ کې راجمع شول. مالک یوم الدین دغه الله عز وجل په دې هم د حمد لاحق دی چې مالک دی د جزا د ورځې. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ایاک نعبد مول خالص تا عبادت کوو، ایاک خالص تا نعبد مول عبادت کوو، و ایاک نستعین او خالص تا نستعین موږ کومک غواړو. خالص تا څخه کومک غواړو او خالص تا عبادت کوو. اوس نو ایاک نعبد مول خالص تا عبادت کوو. په دې کې رد دی پر جبریه وباندې. جبریه یو بدعتي ډله ده په پخوا زمانه کې تېره شوې. په هغه کې د هغوی عقیده دا ده چې دا بنده چې دی دا مجبوري محض دی. بنده دا اختیار نه لري، دا د الله د طرفه مجبور دی. خامخا به دی چې الله عز وجل څه غواړي هغه کوي. نو په دې خبره کې رد پر هغو باندې دی چې دا دی موږ وایو چې ای الله خالص موږ ستا عبادت کوو. یعنی دا مطلب ستا چې موږ د بل چا عبادت هم وکړو، خو موږ ستا عبادت کوو ځکه دومره اختیار تا موږ ته راکړی دی چې موږ د خپل اختیار مطابق یو څه او و ایاک نستعین او خالص تا څخه مدد او کومک غواړو. د بل چا څخه مدد او کومک نه غواړو او بل چا ته د مشکل په وخت کې आवाज نه کوو او بل څوک حاجت روا او مشکل کشا او قاضي الحاجات نه بولو. په دې کې بیا رد دي پر قدریه وباندې. قدریه به وډاله ده، هغوی به دا وایي دا بنده دا مختار دی، هر څه چې دی کوي هغه کوای شي. نو دلته بیا د دې خبرې رد دی چې نه د الله د کومکه بغیر هم نشي کولی. نو مطلب دا دی چې تا ته نه کامل اختیار درکړل شوی دی چې هر څه وکړه او نه دا کامل مجبوره شوی چې هیڅ نشي کولی، بلکې د یو وجې ته اختیار لري او د بلې وجې څخه بیا راپابند. د دې داسې مثال دی حضرت علي رضی الله عنه ته یو څوک راغی، نو بیا یې ورته وویل د تقدیر پر مسله باندې پوښتنه ورته وکړه. نو هغه ورته وویل چې دا تقدیر مسله څنګه ده؟ نو حضرت علي رضی الله عنه ورته وویل ته دا یوه پښه پورته کړه. هغه چې پورته کړل بل دا بل هم پورته، ول دا نه پورته کېږي، ول پورته یې کړه، ول نه پورته کېږي، ول بس د تقدیر مسله دغه تا ته دونه اختیار شته چې یوه پښه پورته کولی شي. دا چې دوه نه شي پورته کولی هغه د تقدیر مسله ده، هغه د مسله ځکه د تقدیر مسله ګرانه مسله ده. دا وایي یو داسې اوږد دشت دی که سړی ور داخل شو پکې ورک شي، او داسې دریاب دی که چا غوټه پکښې وواله غرق به شي پکښې. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین کې هم رد پر جبریه وراغي او هم رد پر قدریه وباندې راغی. بنده چې دی من وجهین مختاره دی او من وجهین مجبوره دی. نو په دې کې چې کله انسان د الله عز وجل د توحید عقیده په خوله باندې بیان کړه، په زړه یې ومنل، په خوله یې دا اقرار وکړي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوس نو موږ یوازې ستا عبادت کوو او یوازې ستا څخه کومک غواړو. ما درته ویل کومک دوه قسمه دی، یو کومک فوق الاسباب دی، فوق الاسباب استعانت، تر اسباب الوړ استعانت غوښتل دا حرام دی. او که چا د هغه چا څخه چې کومک غواړي د هغه څه داسې عقیده درلودل چې هغه بس ما دا مدد و امداد وکړي بیا خو دا شرک دی، او که دا عقیده نه درلوده بلکې بیا دا ګناه ده. مثلا یو سړی د یو چا څه دا غواړي چې ما ته به فلانی پیر بابا زوی راکړي یا به لور راکړي یا به مې فلانی مشکل راحلوي، نو دا جایز نه دی او تحت الاسباب دا جایز دی. مثلا مریض لري ته چا ته وایي چې دا ستا موټر راکړه چې زه دا مریض پکښې ورسوم، لکه حضرت عیسی علیه السلام مبارک چې راځي چې من انصاری الی الله، څوک به د الله عز وجل دپاره زما کومک وکړي، یعنې زما سره به څوک ملګري شي. نو استعانت در اسبابو لاندې
د اسباب چې بنده ورته محتاج وي په دې کې کومک د چا غوښتل منع نه دي. البته د اسباب ول کومک غوښتل، مثلا موټر چې بکیږي تفیر ته आवाज کوي یا پیغمبر ته आवाज کوي یا یو بل چا ته आवाज کوي چې پلانه را رسیږي، دا د شرک کلمه ده او دا خطرناکه مسله. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. نو ته مشتور شې صراط لار المستقیم برابر لار راته وشه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله عز وجل یو سړی راولېږي دنیا ته. مشکات شریف کې دا حدیث دی. خلکو ته دعوت ورکي یو کور ته، خلکو ته وویل چې په دافلانی کور کې دعوت دی او الته په دې کور کې سترخان آوار دی او زه د دې کور مالک را لېږلم چې خلک خبره نو دی وای کم چا چې دغه سړي دعوت ومني کور ته ولاړ نو دا سړی کامیاب شي، او کم چا چې دا دعوت ومني ونه مني کور ته نه ولاړ نو ناکام شي. نو بیا وای دا کور دا جنت دی او دنه چې دعوت پکې دا کور د آخرت دی او دنه چې کم دعوت پکې تیار دی هغه جنت دی او دا را لېږل سوی سړی دا ځای او کم چا چې را لېږلې هغه د کور مالک الله دی. نو ما چې تاسو ته کوم شي دعوت درکې هغه قبول کړئ او تاسو د کور ته داخل شئ هغه دعوت اخري کنه نو تاسو کده دې دعوت څخه ځان محروم کړئ نو بیا وځي محروم پاتې. نو اهدنا الصراط المستقیم مشتوشه صراط لار المستقیم برابر. ما د توحید او هدایت پر دوه قسمه باندې دي. یو هدایت په معنا باندې د دې چې یو چاته لار وښودل دي او یو هدایت په معنا باندې د دې چې یو سړی تر منزل مقصود رسول دي. د دې بیا مثالونه هم درته بیان کړو. نو مشته مستقیمه لار وشه. اوس نو دا مستقیمه لار دا موږ څنګه پیژندلای شو؟ نو الله عز وجل فرمایي صراط الذين انعمت عليهم لار الذين دعوا کسانو انعمت عليهم چې تا پر هغه باندې انعام کړی. دوه خلق لار راته وشه چې پر هغه باندې تا انعام کړی چې هغه نبیین دي، صدیقین دي او شهدا او صالحین. دا هغه خلق لار راته وشه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه کرام پوښتنه کوي نو پیغمبر علیه السلام ورته چې صراط مستقیم هغه لار ده چې زه او زما صحابه ور باندې چې زما صحابه او زه پر کومه لار باندې تللیو بس دغه لار دا صراط مستقیم ده پر دغه باندې تاسو روان. وسګوري دا مشت نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ډېر واضحه مسله بیان او موږ د همیشه د پاره د ډیرو مشکلاتو څخه وساتو. د مثال په توګه یو ډله به پیدا کیږي هغه بستا پر دین باندې اعتراض، د لمانځه پر یو مسله باندې اعتراض وکړي، پر عقیده باندې اعتراض کوي، پر طریقه باندې اعتراض کوي. تا ته په خپل مسله کې شک وي نو ته به د مشکل د حل لپاره کومه لار ولټوې؟ نو پیغمبر علیه السلام ته وایي لار یې زما صحابه او زما طریقه. تر ولار صدا خپل مسله دا زما په ژوند او صحابه په ژوند کې وګوره. کله زما او ما او صحابه په ژوند کې پیدا کړل بس دا غز مالاره دا صراط مستقیم د څه ده. د مثال په توګه یو سړی راولاړي د خلکو ته دا فتوا ورکړي وای اته رکعات تراویح باید وکړي. اوس ته دا سړی شک دراشي اته رکعات تراویح دا خدای دا 2000 کاله دا 1000 کاله کې دا مسلمانان دا شل رکعات تراویح کې دا نوې مولوی صاحب را پیدا شوی دي دا 2 رکعات تراویح خبره کې اوس زده د سره څو نو تا ته لاره معلومه ده ورسره پیغمبر علی السلام ژوند پیغمبر علی السلام ته رکعات تراویح کړی دي وګوره د نبی علی السلام په ژوند کې یعنی لیکي شاکه کړي نو بیا ورسره راځي د صحابه کرام ژوند صحابه څو رکعات کولې نو تا ته معلومه دي چې عمر رضی الله عنه صحابه ټول پر شلو رکعات تراویح را جمع کړل نو ستانه لپاره لار وټاکل شول چې بس دا شل رکعات تراویح دا صحابه لار ده او دا صراط مستقیم. یا مثلا یو سړی به دا وایي د جمعې په ورځ باندې دوه اذان مکوه ځکه دا اذان د نبی علی السلام په زمانه کې نو ته د صحابه ژوند تورسه. د عثمان رضی الله عنه ژوندۍ به وګوره الته به پیدا کې چې عثمان رضی الله عنه دوه اذان شو. یو سړی به درته راځي هغه به درته وایي چې د امام شاده الحمدلله وایا نو ته به د صحابه ژوندۍ ته ځې د نبی علی السلام ژوند به ګوره الته به د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو حدیث دوا درې لس احادیث پیدا کې چې هغه وايي ما د نبی علی السلام شاته المنځ کاوه پیغمبر علی السلام رفع الیدین نکول او د امام شاته الحمدلله ویل نو دا د نبی علی السلام طریقه د امت ته د اختلافاتو په وخت کې لار شو د چې مشکل په دغه باندې حل کیږي. نو صراط الذین انعمت علیهم
لاره د هغه خلکو انعمت علیهم چې تا پر هغوی باندې انعام کړي. غیر المغضوب نه د هغه خلکو لاره المغضوب علیهم چې پر هغوی باندې غضب سوی، پر کومه کسانو چې غضب سوی دي چې هغه د یهود دي، د دغو لاره راته بشه ځکه هغوی د الله عز وجل د غضب مستحق ګرځېدي. ولا الضالین او مه د ګمراهانو لاره راته شه هغه خلک چې لاره یې غلطه کړې. لاره چې انسان غلطوي دوه قسمه یې غلطي، یو دانی د اوله سره دی پر غلطه لار باندې روان شي، یو دانی لار ورته معلومه وي خو ضد و عناد پر غلطه لار روان. نو کوم خلک چې پر غلطه لار باندې بغیر ضد روان وي دا ته وایي ضالین، دا ګمراهان لار یې ورته کړې. او یو مغضوب علیهم دي چې هغوی لار ورته معلومه وي پر غلطه لار باندې دي، نو دا د ضالینو دا مغضوب علیهم دا اشد. نو یهودو ته خلانه معلومه وه چې دا د الله پیغمبر حق دی او د الله تعالی دا راوړی دین دا حق دی، لیکن د هغه باوجود دوی پر خپل ضد او خپل عناد باندې ټینګ ولاړ وه. نو په دې وجه باندې پر دوی باندې د الله غضب. او دا نصارا چې وه او یا د دوی چې کم مقلدین وه هغوی د اوله سره حق ته غاړې ایښودل نه، نو لاره ورته د اوله سره نه وه معلومه ځکه هغوی ګمراهان. نو موږ ته وښیه لاره د هغه خلکو چې پر هغوی باندې تا انعام کړي، او غیر المغضوب نه لاره د هغه خلکو المغضوب علیهم چې پر هغوی باندې غضب سوی دي، ولا الضالین او نه د ګمراهانو لاره. د ګمراهانو لاره هم مراته شه. دا سورة الفاتحه او دا ترجمه سو. مفتی محمد شفیع رحمه الله یو ډیره مفیده خبره دلته نقل کړي. هغه وايي د دې سورت څخه دا یو مسله راووته چې همیشه دین د الله عز وجل د طرفه چې بندگانو ته راغلي دي دا په دوه طریقو باندې راغلي. یوه طریقه یې کتاب الله دی، د الله کتاب دی، او بله طریقه یې رجال الله دی، د الله خلق. نو انسان که د الله عز وجل دین په رجالو باندې زده کړي نو بیا به دا سړی کامیاب. مثلا قرآن کریم الله عز وجل راواستوي، اوس د الله کتاب د الله د پیغمبر د هدایت بغیر څوک نشي زده کولی. که یو سړی دا وایي چې زه یوازې په حدیثو په قرآن عمل کوم او دی د حدیثو د قرآن علماو ته نه کښېني نو دی په قرآن حدیث عمل نشي. لا محاله به دا سړی د حق لارې او مثلا یو سړی راځي ما ته یو کس رالی ول زه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب نه یم. نو بال په کوم مذهب یې؟ ول د قرآن حدیث په مذهب یم. ما ول نو داسې وایي چې د پیغمبر علیه السلام په مذهب یم. ول نو ما ول بیا یې امتي مې یې که یا بس خاموش. نو مال کې په مذهب یې د امتیت به ځان باسي ځکه مذهب امت فرق سره دی. مذهب خو یوه لاره ده، یوه طریقه ده. مثلا د قرآن او حدیث د حل دپاره یوه لاره امام ابو حنیفه رحمه الله جوړه کړې ده. موږ دغه لاره باندې را روان سوي. یوه لاره یې امام مالک رحمه الله جوړه کړې د قرآن او حدیث باندې د عمل کولو لارې ته مذهب وایي. نو اوس که یو سړی راولاړېږي هغه دا وایي چې زه یوازې په قرآن او حدیث عمل کوم نو هغه به د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. ولې دی مجبوره دی چې د قرآن حدیث په فهم کې به د هیڅ چا خبرې ته غوږ نه نیسي. نو طبیعي خبره ده چې دی په خپل عقل او فکر د قرآن او حدیث څخه مسله نشي. نو دی به خامخا یو ځای داسې ځای لویږي چې هلته به د خپل دواړه دنیا او آخرت خراب کړي. او که یو سړی بیا داسې کوي چې راولاړېږي هغه وایي یار د قرآن حدیث ته م غوږ نه نیسم بس چې دا پلاني ما ته څه ویل هغسې کوم نو دا هم خرابېږي. ځکه چې خلک او دین دا سره تړلي. نو هم پیغمبر راغلی دی او هم قرآن راغلی. د پیغمبر او د قرآن د دواړو چې کوم ارشادات پیغمبر درته بیان کړه او بیا د پیغمبر علیه السلام وروسته چې صحابه بیان کړه، بیا د صحابه وروسته چې تابعینو بیان کړه، بیا چې تبع تابعینو بیان کړل، اصل لاره همدغه لاره. نو ځکه الله عز وجل وایي دلته فرمایي چې د هغو خلکو لاره راته وښیه چې تا ورباندې انعام کوي. ځکه چې د انعام والاو لاره موږ ته وښیه، د هغوی لاره د هدایت لاره ده، نو زه به د هغوی پر لار باندې لاړ شم. ولې ما ته خو بله لاره نه معلومېږي. نو صحابه دا هغه خلک دي چې پر هغوی انعام سوی دي. او یا مثلا دغه ائمه اربعه رحمهم الله چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله دي، امام شافعي و امام مالک و امام احمد بن حنبل، دا هغه شخصیات دي چې یا د صحابه و شاګردان دي یا د صحابه و شاګردان دي، د نبي علیه السلام زمانې ته نږدې دي، پاک خلک دي او د قرآن و حدیث په صحیح معنا باندې پوهېږي. نو د هغوی په لاره کې د انسان دنیا او آخرت دواړه جوړېږي چې سړی په هغه طریقه باندې روان شي. نو صراط الذین انعمت علیهم مطلب هم دا دی چې د هغو خلکو لاره انتخابول چې پر هغوی باندې د الله د طرفه انعام سوی وي،
نه د هغه خلکو چې هغه د حق لارې څخه اوښتي او هغه ګمراهان وي. صدق الله العظیم.